السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب محترم خیر سید خیر. مولوی صاحب اصل کې د دنیا کې نه دی فلسفه چې څومره ده کنه نو هغه دا وایي چې حقیقت د اشیاء او مسلم دی. حقیقت د اشیاء او مسلم مطلب دا دی چې زه شی وینم چې دا اور دی دا سوزول کوي نو هغه سوزول کوي. زه وینم چې دا وګړي دا ډوبول کوي نو هغه کوي. بعض خلک د دې مبارک یو الټه نظریه لري هغه دا په خوانه دا وی چې وبس وزول کوي او بود نو او چې کوم دینو ډوبول کوي الټه نظریه به ساتل او دې د سوفستایي وي. سوفستایي هغه خلکو چې هغه د خپل یعنی د خپل ګمان مطابق فیصله کوله ځان له یو ګمان جوړ کو او دا ګمان به رویه کوله. نو تر اوسه پورې د خلکو دا ګمانونه چې په ایران باندې نه کوي ګمانونه چې په ایران باندې نه کوي او په ایران حمله نشي کېدی او ایران او اسلام امریکا یو دي او ایران او اسرائیل یو دي. نو دا خبره خو تر دې شریکه و چې دی او د ایران او امریکا یو دي د مفاد په هدا پورې چې کله تر څو چې دی مفاد هغه د اسلامي نظام د ختمېدو کې باره کې نو دی مفاد یو دي او د دې مفاد یو دي د صدام او د سنت اهل سنت خلاف د دې مفاد یو دي خو په حقیقت کې یو دي کنه نه په حقیقت کې یو نه دي. قرآن وی تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. دا خبره چې ګمدنو زمونږ مرګرو او زمونږ مشایخ او زمونږ علما او هغه ډېر مخکې نه کړی و. په 2018 په 2019 کې دا خبره و چې به اول بچ ګمدنو په ایران حمله کیږي او اول بچ ګمدنو قطر وای او دا تاسو دا هغه زماني ویډیوګانې کتئ چې دولت قطر فی خطر چې قطر بچ ګمدنو هغه په خطر کې قطر ودس خوري لومبني بکتل رسخوي او دوبه بدسخوي او دا خبر وی کنه دوبه ته تعال لا حبيبي تعال لا دوبه يا حبيبي او څه کوم دا خبر دی چې کنه اورب من دوبه يا حبيبي نو چې دوبه نه تحت ازغله دوبه نه نو دا خبره چې کوم دی نو دا د الله رب العالمین قدرت دی د الله قانون دی چې د ظالم ظلم هغه تر کومه پوری دا د 2019 نه د دې ظلم شروع دی په سودان کې او د خپل شروع لپاره بس دي چې کوم د سودان خلکو جرړ ختم کړي سودان لسنه ختم کړي او چې کوم د درې سلور لکه خلک هغه چې کوم د شهیدان شو په لکونو خلک هغه کوم د جلاوطن شو په سودان. نو دا خپل مفاد لپاره دا غرنګي په لیبیا کې چې کوم د څومره ظلم دی وکړو دوبه او نور افریقایي ملکونو کې څومره ظلم وکړو یمن سره څومره ظلم وکړو دا غي سزا دا چې کوم د اتحاد او اتحاد الله پاک چې کوم د مات کو. یو خره طرف ته چې کوم د دا صورتحال دی او دویم طرف ته چې کوم صورتحال دی نو هغه داري چې الله پاک خلقو ته وخول چې الله پاک ظالم چې څوک ظالم باندې الله ظالم مسلط کوي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضهم بما كانوا يكسبون. د ظالمانو بعض ظالمان په بعض ظالمانو باندې هغه چې کوم الله مسلط کوي او د دې لپاره چې خلکو ته پته ولګي چې دي کوم عملونه کړو دا غي سره ول الله رب العالمین ورکي او دغه رنګي الله رب العالمین یو قوت ورزي او بل قوت راوچدي او یعنی دواړه قوتونه هغه یو بل سره مخالف شو دوی او سعودي هغه بل سره مخالف شو په یمن کې او اوس چې کم دینو هغه یو بل سره مشتو غریبان دي او ټول خلک هغه د امریکای اقتصاد هغه دوبه نزغلي په زرګونو اوس په زرګونو حمله وشو په سونو په زرګونو حمله هغه په دوبه او په قطر وشو او دا خبره دي د خلکو ته معلومه شو چې د امریکای په بیس کې دوه باوجود او د شواګانو د ایرندون نظام کې دوه باوجود هغه چې کوم دینو امریکا هغه د خپل او د خپل حلفاء او د خپل مرګرو دفاع نشي کولی او دې سره سره هغه خلک چې کوم خلک هغه د علامات قیامت نه انکار کو هغه د قیامت علامات باندې یقین نه ساتو د امام مهدی په ظهور باندې هغه ته پاره چې کوم پیشن وای بیان دي او دا غیر لپاره چې کوم علامات قیامت باندې یقین ساتي خدای له علامات قیامت چې نن سبا کوم تدویقي انداز کې موږ دا خبره بیانېږي زمونږ کابر او مشایخ بیان کړی دي نو پاره یقین نه ساتي وي ته یقیني دا نه چې دا غ حالت دي نو اوس هغه پته ولګي حدیث کې داري چې اذن قطعت التجارات والطرق کړه تجارتونه بند شي لارې بند شي او بل حدیث کې داري چې یو کشته بر یو بل کشته سره نشي ملاوي دومره حالات په خراب او ټول تجارتونه بند شي لارې به بند شي اقتصاد به بند شي فتنې به کولو شي خونریزه به عام شي نو هغه ټول چې کوم دین ورسته راځه هغه مخ په مخ هغه راځي
او د شک کوونکو شک هغه چې کوم د نورم سیوا کیږي او د تردد کوونکو تردد نورم په مخ کیږي خو ورسره د یقین کوونکو یقین هغه سیوا کیږي او د یقین کوونکو په الله او د الله پر رسول چې کوم وعده کړی دي نو د هغه وعده باندې د یقین سیوا کیږي اوس په نور خلک وایي چې مونږ هم د الله په وعده باندې یقین دي یقین دې ته نه وایي یقین زما په منځ باندې دی او د مونږ نه کوم مثلا یو کس مونږ نه کوي لا یقین د الله په مونږ باندې دی چې ته مونږ کې نو د الله په وعده یقین دی چې د الله وعده لا ته چې کوم دینو اسباب مهیا کې الله وعده چې امام مهدی برازي د امام مهدی راتلو د پاره چې کوم نظام دی او کوم ترتیب دی هغه کوم منډه ده کوم دعوت دی او کوم د دې لپاره بس تاسو خو زموږ صرف دعوت چلو نو تاسو سره کوم امریکا پتا کړه نو تاسو کوم جرمني د خپل لاندې راوستو نو د اصل شی چې کوم دینو د دین لپاره انبیاء او کارم دعوت دی او د رسولانو کار دعوت دی او د تبلیغ کار دعوت دی د تصوف کار دعوت دی د دین ټول مهنتونو کار دعوت دی او د هغه چې کوم وخت یې غره نږدې نو د دې لپاره کم خلک چې هغه ودی نو هغه چې دا اذان مطلب دی چې وای اعلان وشي پښمنی نو پښمنی اعلان کیږي مطلب دی چې کم خلک ودی نو هغه اوی شي زر پښمنی وکي او کم خلکو چې خوراک کړي دی وبې نه دي هغه وبوس کې او چې وبس کړي پښمنی کړي دی نو هغه تیار کې او مانځ ټیم دی نو دا رنګ چې امام مهدی لپاره تیاری کړې نو هغه چې کوم دین خپل ویلټو نټیټ کې او دا د غیر لپاره الارمینګ دي دا غیر لپاره سورلایټ دي او چې کوم خلکو هغه ودوه هغه راپاسه کم از کم خپل خوراک جمع کړي او کال لپاره سکاک جمع کړي او هغه راويشي او کم خلک چې کوم دین هغه خوراک کړي ویخو خو هغه چې کوم دینو کله ویخو کله ودو نو هغه لا پکار وی چې تاسو ویښ کم از کم د خپل ځان حفاظت وکړي او د خپل مال حفاظت وکړي د خپل اولاد حفاظت وکړي او د خپل ایمان حفاظت وکړي دا چې کوم نبی فتنه ده په دې فتنه کې وا د فتنه الدجال دی دا حالقه معنی دا چې دا بسرم کټ کوي او دا به دینم کټ کوي دا به خزم کټ کوي دا به چیندنه کټ کوي دا بدنه خوراکم کټ کوي دا بدنه هر څه کټ کوي او د مخکې بس کیږي مولوی صاحب بل سوال دا و چې مخکې بس کیږي مخکې الله ته پته ده او حدیث کې د حدیث سلورم فتنه کې با هغه سلورم فتنه چې دا نو دا په شام کې چې کم دینو په شام کې بټونګي وو په خله باندې په خله ټونګي واله خله کې لګزوري نو هغه کې ټونګي واله او عراق هغه چې کم دینو په وزاره باندې وخی نو عراق په وزاره وو لک مهنه نقصان وکړو 15 شپږ لک خلک به کمل شو او دا فتنه به کم دینو په لاسونو او په خپو په سینه باندې بیا چې کم دینو جزیره العرب وخی مخکې نمبر راچاره مخکې نمبر د جزیره العرب د بلاد الحرمین دی او الله دې موږ ایمان او عمل توفیق راکړي او الله دې موږ په خپل وعده باندې یقین جوړ کړي چې الله په وعده زموږ یقین راشي د الله وعده چې څنګه نور دین دا د الله وعده د امام مهدی دا لهم فی الدنيا خزي ولهم فی الاخره عذاب الیم کافرانو له دنیا کې رسوایی ده چې امام مهدی راشي ټول دنیا کې کفر رسوا شي او یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم دې اراده ده چې الله رڼا د قران نظام هغه ختم کړي او والله متم نوري الله دا وعده ده چې زب خپل نظام هغه پوره په ټول دنیا کې په کچو په خور کې په مشرق او مغرب کې شمال او جنوب کې په ټول دنیا کې خپل دین عام کو نو هغه چې کم دینو را پوره شو هغه وعده را پوره کېدو ولدا والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله غزاد چې خپل رسول سره دا وعده کړی چې ستاسو په ټول دنیا غالب کوم او غلبا هغه وعده په حدیثو کې شوی دا او شپږ دیش احادیث صحیح حدیث هغه د امام مهدی مبارک سلامت مدني سے راځم کړی دي الخلیفۃ المهدی فی الحدیث صحیح بدی کې او دا غي حاصل دار چې روانه زمانه کې وداس امام را روان دي چې هغه امامت هغه کې به امام ابو حنیفه صاحب کو مثلا جمع دی هغه هم د امامت تسلیمو امام شافعی امام مالک او امام احمد بن حنبل او امام ابو ثور او امام سفیان ثوری او امام بخاری او ټول محدثین بعد امام د امام امامت منو او دا امامت په صرف د منظر حد پورې نه بلکې دا امامت په خلافت نه او دا امامت په ټول دنیا باندې د حق د نظام د غلبي می او په دې امامت کې به الله رب العالمین ټول دنیا مسلمانان په یو منهج او په یو عقیده باندې متفق کړي په داسې منهج چې صرف او صرف نظام بد الله د قرآنی او سنت رسول الله او سنت خلفا او د غرنګ د عترت اهل بیت د دې نظام دا به کوم دین په ټول دنیا غالبي او احادیث هغه چې کوم دین د ټول دین شریعت هغه آئینی او حدود او قیود او د مغرب رایج حدود او د ملکونو حدود دا به الله رب العالمین ختمي دا د الله وعده ده الله دې وعده تکمیل لپاره موږ د لاس او مهنت والی وصلی الله تعالی علی خیر